الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. زما محترمو نننے درس دادا عقیقے پبارہ کے دے زکا ډیر زیات خلق تی هغی عقیقہ دا نپیجنی دا عقیقی طریقہ دا ورلن ورزی. نننی درس کې بمنګ دا عقیقی په باره کې سم مسائل وایو. لومبه خبره دا عقیقه څه شی دی؟ نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې کله یو ماشوم یا یو ماشومه پیدا شي نو په ومرز با ذبحو کې او د هغه نوم به کېږدي او د هغه ویښتو سر به وخورئ او هغه ویښته به سرو زرو سره یا سپینو زرو سره وتلي او هغه سره زر او سپین زر هغه به خیراتی ورکړي. دا عقیقه ده. اوس عقیقه چې کله الک پیدا شي د هغه د پاره دوه چیلی دي یا دوه بیزی دي یا دوه ګډان دي یا دوه ګډې دي او چې کله جینۍ پیدا شي نو د هغې د پاره یو چیلی یا یو بیزه یا یو ګډه ده او د هغې اوه مرز باندې به دغه ذبحه کوي او په دغه و مرز باندې با د دې ماشوم نوم دی. دا د دې ماشوم د شکرانی د پاره دی. الله تعالی پر روان وخت کې د آفاتونو او د مصیبتونو نه په دې باندې ساتي. اوس طریقې دا د حقیقی طریقه دا ده چې کله ماشوم پیدا شي نو په و مرز به د سر اخری او د دغې سر چې کم ویښته دي دا به د سرو زرو سره یا سپینو زرو سره وتلي. هغه سونا یا سره زر یا سپین زر دا به خیرات کې په دغه و مرز باندې به د نوم کېږدي. ښایسته نوم به ورله وګورئ د صحابو کې. بلا د چې کم کدا الک وي نو دوه چیلی دي او که چېرته دا جینۍ وي نو یو چیلی دی. دا به ذبحه کې. بله خبره دا ده که چېرې یو کس نه دی کچر یو کس په دغه رز باندې په دې و مرز باندې دا کارونه ونکړي نو بیا دې یو څو ورځې بعدو کې خو د دغې رزې خیال دی د هفتې رزې خیال دی وساتي د هفتې خیال دی وساتي. مثال کې یو کس د جمعې پر ورځ پیدا شو نو د زیارت پر ورځ د هغه له عقیقه ده وکړي. اوس بعضې خلک وایي چې کله ذبحه کوي نو ذبحه به څه ټایم کوي. نو بعضې خلک د ځان نه دا خبرې جوړې کړي دي چې کله ته ویښته کټ کوي د ماشوم سر خرای نو دغه وخت کې ذبحه وکړه. دغه وی بهتر وخت دی. حالانکې داسې نه ده. که چېرته دا ویښته خرای د دې نه مخکې د ذبحه وکړه هم جایز ده او که دغه وخت کې دې وکړه نو هم جایز ده. اوس د ذبحې دپاره کم زناور دا به راولي نو د ذبحې دپاره هغه زناور کم زناور چې په قربانۍ کې د قربانی په کم زناور باندې کېږي نو هغه زناور به ته د عقیقې دپاره هم راولي. اوس په کم زناور چې قربانی نه کېږي نو هغې باندې عقیقه هم نه کېږي.
اوس چې کله تا زناور راوسته او هغه ته حلال کو نو آیا د دې دا غوښه دا به کچه خلکو له خیراتي ورکوي او که نه دا به پخی نو دا غوښه ستا خوښه ده که ته کچه په خلکو باندې تقسیموي او که نه پخی خلکو ته دعوت ورکوي نو هم دا دواړه قسمه دا جایز دي. که یو کس ماشوم شو هلک شو او د هغه وس نه وي توفیق یې نه وي چې زه 2 چیلي حلال کړم نو یو بیزا یا چیلې یو دی حلال کی د هغه څومره توفیق دی هغه څومره هغه د مال مطابق هغه دی یو چیلې حلال کی هم دا عقیقه ده. نو دا د عقیقي دپاره یو څو مسایل دي دا تاسو نورو مسلمانانو سره هم شیر کړئ. جزاکم الله احسن الجزا.